ماشوم ته ووایي چې د یخته داسې مه تیاروه، د یخته خلاف سنت دي، دا د انګریزانو طریقه ده. خیر انګریزانو سره خو زمونږ ډېره لګي یارانه هم ده ورسره، خو که قرآن وسیږي نو بیا به مرداباد چغې وو هله راوځئ جي قرآن یې خېځلی هله شاباسې نو که ته راونه وتې نو کافر به یې. دا فتوی لګو که نه لګو تاسو ته مسلمانانو؟ خو که زه هغه ځان سره ودروم نو ما به هغه کې به څه فرق زه د هغه زما د قرآن سره نه لګي، خو ما د هغه د ګیرې خریلو سره لګي نو زه یې خریم. د هغه زما قرآن سره نه لګي، زما قرآن سیزي، خو که ما د هغه په شان ټای پرې نه ښوده او ما مې نه چوله نو زه به بیا سړی نه ښکارم. د ټای سره زما مینه ده. زما قرآن یې وسیزو، ټیلینار به دله وسیزو، خو دلته کور کې زه موبایل نه سیزم، کور کې زه د هغه سیزونه نه سیزم. دا مسلمانانو ګورې داسې نه چې ناروی نه راغلی فتوا را باندې ونه لګوي چې کافر مولا م راوستی و. زه خپله خبره کوم چې د هغه زما د قرآن سره بنیادن نه لګي، ځکه په قرآن یې وس ولګېده نو ویې سیزه، که هغه له خدای وس ورکه نو زمونږ جوماتونه هم سیزي که نه نه سیزي. تاسو نه تپوسم، خو لیکن زمونږ سره څونه محبت دی، څونه محبت هم دی د هغوی سره. که چا راته ووایي چې لکه دا شکل و صورت د یهودیانو عیسایانو، مړه نو څه کفر خو نه دی. زه خو مسلمان یم، مونځ هم کوم عرض هم کوم، خو دا یاد لرئ ګورئ حضور علیه السلام چې څه فرمایلي دا حق او سچ دی. ستاسو دی بچو قرآن کې ویلی دی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دا یهودیان ستاسو نه الله وایي نه رضا کیږي، نه دا عیسایان رضا کیږي چې تاسو ګیرې وخرایئ نو هغوی به وایي او مسلمان زنده‌باد، بیا به د قرآن نقل هرشي. نه، تر دې پورې چې تا نه عملا او اعتقادا یهودي جوړ کي، تا نه اعتقادا او عملا عیسائی جوړ کی. خو لیکن مونږه تاسو نه مس کیږو نه. ما ته چا ووایي ته په دې خبره وکړه، ما ورته زه په ځان ولې خبره نه کوم. یو ځای ته تلي وو که نه، وی دې دغه باره ناروی کې هغه یو خنزیر قرآن مجید سیزلی دی. دا زمونږ د مسلمانانو غیرت راوچتوي چې مسلمانانو مونږ دله قرآن سیزو او تاسو یې په کور کې کیدی چې راوای نه لئ. ګورئ ما ورته وي زه به خبره وکړم خپله ځان چې اوس قرآن زه څونه روزانه لولم، ما له راځي که نه راځي. زما په کمره کې د قرآن ځای نشته. د موبایل د چارجنګ دپاره د هغې د سوچ دپاره مې تاخ جوړ کړی دی چې دا تار چونکې لاندې را رسي نو نه المارۍ ته رسي نو دې له مې غم کړی د تختې د چارج سره نږدې د سوچ سره. لیکن زما په کوټه کې د قرآن دپاره تاخ نشته. د موبایل د سکرین د ټي وي د سکرین دپاره ځای شته، خو زما په کمره کې د قرآن دپاره ایښودو دپاره ځای نشته دی. زما په کمره کې د صوفه سیټ او د ډبل بیډ د هغې ځای شته دی، د المارۍ ځای شته د 60-70 هزار او د 1 لاکو جوړولو، لیکن د الله د کلام ځای زما په کمره کې نشته. نو که قیامت کې الله ما مسلمان نه تپوس وکړي چې کمره دې جوړه کړه په دونه، جپس دې پکې ولګول، ماربل دې پکې ولګول، ټایلونه پکې لګېدلي وو، دای د یو صوفه سیټ قیمت و 2000 روپۍ، دای د بیډ قیمت و 2000، الماری دې جوړه کړه هغې له یې د شیشې غم کړی و، خو ستا په دې کمره کې زما د کلام ځای و. ما عاصم سره به څه جوابي؟ تاسو نه تپوسم جواب را سره. اوس د عمل په اعتبار سره ما هم نه تلاوت کوم او هغه هم سیزي، ما هغه یو که نه قطع لحاظ د دې نه چې زه مسلمان یم الحمدلله په دې ساعت باندې، لیکن عمل په لحاظ سره موږ د هغې سره څه وکړو؟